دا د عشق خبرې دي، د مینې محبت خبرې دي. ای ځوانانو تاسو نه آخري سوال دا کوم او درخواست درته هم کوم، کله به مونږ خپلې زندګۍ بدلو؟ آخر کې یو واقع درته اورم بس بیا ختموم. هندوستان یو عالم دینو ډېر لوی الله والو، هغه د مدینې منورې په سفر باندې لاړ. چې مدینې منورې ته ورسېده، دا ډېره زړه خبره ده، تقریبا 30-40-50 سال زړه خبره ده. مدینې منورې ته روان دی، سامړه ګمبد خضرا دی او دلته دې ځای کې یو د ګندګۍ ډېر دی، داسې یې که نه دا کوړه کرکټ چې ورته وي داسې. هغې باندې یو ماشوم دی د 9 کالو، هغه لګیا دی، شاپر ورڅکه دی. دا زمونږ را باز بچیان به تاسو کتلي دي منډو کې ګرځي، سبزي لا دا ټماټر څه بچ شي نو اوسي. مور پلار غریبانې غربت وجهی لا بری کوڅو کې ګرځي، مقناطیس ورسره څه شی داسې کباڼ ملاو شي خرڅ که زه خپل کور کار پې وچلی. نو داسې که هم ماشوم څخه شاپر دی او پیاز او دا ټولۍ وي. دا بزرګ چې وکتله او ډېر زړه ته صدمه ورسېدله چې مدینه منوره اوسېدونکې او د دې د شهري او ماشوم او دې داسې په کوړه کرکټ په دغې ولاړ دی او دا جمع کې لګیا دی. لاړ بزرګ هغه ماشوم ته وي، ماشومه ته څه کوې؟ وي زما پلار ناجوړه دی، زما بل رور نشته، زما یو مور ده، یو مې خور او دا نږدې مې کور دی. زه سهار او ماښام راځمه دې ډېري نه زه ځان لپاره څه رزق تلاش کومه، ولې چې پلار مې نشي ګرځېدی. هغه بزرګ ډېر زیات په ژړا شو. وي دا دې خوښه ده چې زه تا ځان سره هندوستان ته بوځمه، هلته غرونه دي، سبزه ده، نهرونه دي، باغات دي. زه به ستا مور و پلار لپاره پیسې را لېږمه، تاله به زه هلته مدرسې کې وي تعلیم، سکول تعلیم به بیا حاصل کې او خو مزې سره به زندګي تیری، دې ځای نه به دې ځان خلاص شي. ستا کور هلته به زه راشن او د دې بندوبست وکړم. ورته وي که زما مور و پلار اجازت راکړي چې ولې زه یو سهاره یم د مور و پلار، نور نشته. وي ستا کور کم دی؟ وي د فلانی ګلی کې دی. وي راځه. چې لاړل دروازه یې وټکوله، پلار یې داسې بیمار و ډېر په مشکل سره سهارې سره راغی دروازې ته. وي ها بچیا، ورته وي دا راغلی دی کس، وي دې څه خبره کول تاسو سره غواړي. بزرګ ورته ووایي تاسو باندې ډېره ګرانه ده، مشکله ده او د خوراک څښاک څه داسې پته لګي نه. که ستاسو دا خوښه دا ماشوم زه ځان سره هندوستان ته بوځمه، زه به تاسو له د میاشتې پیسې به رالیږم، د دې ماشوم د کپړو، د ډاکټرۍ، د مدرسې، د سکول، د راشن خیال به ساتو. هلته غټ غټ غرونه دي، اوبه دي او ډېر عجیب ماحول دی، پوره نظارې ورته بیان کړئ. نو که تاسو اجازت دی نو دا زه بوځم. پلار وي بوځه. نو ماشوم ته بزرګ وي بس ځان تیاروه، 2-3 ورځې بعد به زه ځم پاکستان ته، هندوستان ته تا ځان سره بیومه. ماشوم رنګ بدلېدل شروع شله. بزرګ یې د لاسه ونیسه، وي راځه دې ډېري خواته ځو، دا کوړه کرکټ دلته یې ودرو او ماشوم په چغو چغو جاړي. وی اے مولی صاحب، اے بزرگ صاحب، زه خو تا سره تلو له تیار یم، زما مور و پلارو م اجازت راکه، خو په یو شرط در سره زما واوره. تا خو ما ته ووایې هندوستان داسې، هندوستان داسې، هندوستان داسې. مولانا صاحب دا مخامخ شین ګمبد تا ته ښکاري، آیا داسې شین ګمبد په هندوستان کې شته؟ دا هلته شته؟ مولي صاحب ورته ویم بچیا که داسې شین ګمبد هلته وی نو زه به دلته ولې راتلمه؟ زه خو د شین ګمبد کتلو له راغلی یم، رسول الله مبارک باندې صلات و سلام له راغلی یم. نو که دا هلته وی نو زه خو دلته نه راتلم. وی مولي صاحب معذرت سره زما دا غریبي خوښه ده، زما دا فقیري خوښه ده، تقل ته به دې ډېري به زه ناست یم. مونږ را چې کله لوږه تنده ډېره شي او زه ډېر خفه شم، نو چې کله زه د ګمبد خضرا ته وګورم، قسم دې په الله
چې ما نه خپل ټول غمونه هیر شي. زه نظم مال هندوستان نه دی پکار، زه به دقلته خپل ژوند تیر کړم، خپله در غریبي به کومه، نه حاصلوم تعلیم. هغه مولوي صاحب ډېر زیات په جړا شه زړه سره یې ولګاوه، یو بچی ته خو زما هم سترګې کولاوې کړې. دا د عشق خبرې دي، د مینې محبت خبرې دي.